صحابي دی د رنګ تور دی رنګ بدرنګ دی شونډې غټې دي شکل چې کوم دی نو هغه خایس نشته نبی علیه السلام لراغ انس بن مالک رضی الله عنه فرمای اسد الغابه فی معرفت الصحابه ابن الاثیر هغه کې چې کوم دی نو دا حالت د دې صحابي ذکر کړی دی دویم جلد 418 نمبر صفحه کې دا صحابي نبی علیہ السلام لراغه ورته سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نبی علیہ السلام جواب ورک نبی علیہ السلام تراغه شکایت ورته کوي و اے دا الله رسوله ز چې کوم دی نو د رنګ تورم رنگ می بدرنګ دی شونډې می غټې دي خلق رانه کرکه کوي څوک می ځان ته په مجلس کې نه پرېږدي څوک می په مجلس کې ځان سره نه پرېږدي څوک می ځان سره خوراک سکاک ته نه پرېږدي څوک می ځان سره خوراک سکاک ته نه پرېږدي اوې ستا خوا کې او ستا نه ګیر چاپېره څومره قبیلې دي هغې ته مې د نکاح پیغام لیږلی خو څوک راله خپله لور خور نه راکوي د رنګه تور دی شونډې غټې دي رنگ او شکل و صورت هغه چې کوم دی نو هغه خایس پکې نشته چې کوم خایس خلق خوښوي حالان کې الله خو ګورې شکلونو ته نه ګوري الله شکلونو ته ګوري که زړونو ته ګوري الله زړونو ته ګوري د رنګه تک تور دی نبی علیہ السلام پوه شو چې دا سړی د نکاح اراده لري نبی علیہ السلام یو کس کرے لیگی چې دا غنوم دی عمر یا عمر یا عمر نوم دی د بنو سلیم قبیلې نه دی نوې مسلمان شوی دی ایمان راوړی او ایمان چې راوړی نبی علیہ السلام ته وایي زما په کور کې یوه لور ده که چېرته ښه غوندې رشته راځي نو ما کره رالیږه نبی علیہ السلام چې د دې صحابي دا خبرې واورېدلې څه ورته وایي لاړ شه عمر کرا ورته ووایه عمر کرا ورته ووایه چې نبی علیہ السلام رالیږلیم چا رالیږلیم نبی علیہ السلام دا صحابي لاړ او د هغه صحابي دروازې وټکوله هغه صحابي د بنو سلیم قبیلې عمر یا عمر هغه راووت د ورته سلام وکړو وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وی څنګه راغلی څه مقصد دی وی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را لېږلیم او ستا د لور نکاح زما سره تړلی چې زه ستا تاله مې هغه د هغه لور درکړې هغه چې رنګ ته وکتل وی څنګه څه کور کلی پټی لرې که نه لرې کور دې شته وی یاره کور کلی خو نه لرم رنګ دم داسې دی کور کلی هم نه لرې دغه سړي پړه کې وخوړله کور ته لاړې د خپلې بیبي سره چې کوم دی نو مشوره کوي و یاره نبی علیہ السلام دا پلان کې سړی را لېږلی خو د رنګ نم تک تور دی رنګ هم چې کوم دی نو ښایسته نه دی اوې شونډې هم غټې او هغه انسان چې خلک هغه ځان ته په مجلس کې نه پرېږدي خلک ترې کرکه کوي هغه انسان ستا لور دپاره د الله رسول رشته کې را لېږلی دپاره د نکاح را لېږلی دا دواړه چې کوم دی نو خپل منځ کې به باس دی ښځه خاوند ښځه ورته وایي خیر دی رنګ دې هم تور وی شونډې دې هم غټې وی او خلکو دې ځان ته پرېښودلی هم نه خو چې یو کور او یو کوډلی خو لرلی چې زما لور ورسره پکې شپې ورځې سبا کولی کلی کور هم نشته دی یوه کوټې هم نشته دی هغه لور هغه هم چې کوم دی نو د مسلمان لور وه هغه چې کوم دی نو راووتله مور او پلار ته وایي تاسو په څه کې باس کوئ وایي ستا د نکاح دپاره یو داسې تک تور انسان چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را لېږلی وایي ښه وایي چې رسول الله را لېږلی نو دا رشته ماله الله او رسول خوښه کړې زه په دې باندې راضي ما زه په دې باندې صحیح ما راضي ما ورله ورکوي ښځه خاوند مجبوره دي هغه سړی راووت صحابي ته وایي زه تاله ما چې کوم دی خپله لور درکړې ده په نکاح کې دی راغلی نبي علیه السلام له نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله هغه خو ماله خپله لور په نکاح راکړه او ستاسو خبرې ومنله نبی علیہ السلام ورته وایي څنګه څه ساز سامان لري څه مال او دولت د سره شته چې د واده سامان ځان له پې والي وایي نه د الله رسوله پیسې را سره نشته مال او دولت نه رالم غریب دی فقیر دی مال او دولت هم نشته
کور کلم نشتا اوی د رنگ نم تک تور شونډم غټي غټي وکې د ګوري ښا الله رنگونو ته او شکلونو ته نه ګوري الله زلونو ته ګوري وکې دا نبی رسول الله والسلام ول پیسې ورکړي زالارش بازار کې ځان لچ کم دینو د واده سامان واخله د لاړ بازار کې د واده سامان اخلي د ساخلی په بازار کې د واده سامان اخلي د پدې کې لګیا دی چې څنګه د واده سامان دی اخلي پدې کې आवाज ولګي په بازار کې چې یقینا نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد لاله چرته لاړې جهاد لاله صحابي ویل خا زب چې کم دینو د واده شپې سبا کوم او ورځې به چې کم دینو د واده په خوشحالۍ کې او په مزو چرچو کې تیروم او نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کم دینو په سنگر کې جنگي هغه په میدان د جهاد کې د کافرانو خلاف جنگي وی د سامان د واده په ځای باندې ځان له یو زغره یو اس یو توره او یو ډال واغست څو شیزونه واغستل سلور سیزونه یو توره یو ډال یو زغره او یو اس زغره واغستله توره او ډال لاس کې واغستل او په اسبانه کیناست لال د مؤمنانو لخر سره ملاوش مؤمنان مسلمانان مجاهدین د کافرانو سره میدان ګرم دی دیم ورو رسید او په د کافرانو کې داسې پریستلی سی کول پریستلی یو نسټواله بل نسټواله یو په د سرواله بل په د سرواله جذبه کې دی د ایمان طاقت دی وسره لګیا دی صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تفوس کې اې د الله رسوله زمونږ د مدد د پاره د نن څوک راغلی زمونږ مدد د پاره الله نن څوک را لېږلی نو وایي د چې کم دی دغه وخت کې د لاس داسې اوچت کو او کافر لی چې کم دی نو توره راچوله د لاس چې کم دی نو ښکاره شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې لاس نه وپېژاند چې دا څوک دی وایي سعد د هغه نوم صحابي څه نوم دی سعد او دی په الاسود باندې مشهور دی سعد نوم دی الاسود باندې مشهور دی تک تور وکې ده دی جنګیږي په دې کې چې کم دی نو دی د کافرانو د لاسه زخمی شو او د اس نه راپرېوت صحابه چې کله جنگ چې کم دی نو قلار شو کافرانو ته شکست ملاو شو مؤمنان چې کم دی نو فتح ملاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په شهیدانو کې او په زخمیانو کې دا صحابي لټئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی دله خو چې کم دی نو ما پیسې ورکړې وي چې ځان له سامان د واده واخلي د دلته څنګه راغلی دی خو هغه دا چرته برداشت کوله چې زه دې په مزو په چرچو کې په خوشحالو کې او د الله رسول دی د کافرانو سره څه کېږي جنګي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دې پیدا نو د سر راواغستو په خپل جولۍ کې کېښود چرته کېښودو په خپل جولۍ مبارکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر کې خون التاول کې مراغله وې اې د الله رسوله زما دا رنگ چې کم دی نو تک تور دی شکل به خيسته نه دی خلق میزان سره نه پرېږدي خلق رانه کرکه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکړی وا اوس چې کم دی د ځنکدن حال شروع دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اې د الله رسوله رنگ می تک تور دی بدرنګم شونډې می غټي غټي دي په دنیا کې رانه خلکو کرکه کوله آیا جنت په میزان ته نږدې کیو کنه جنت په میزان تفریق دیو کنه د جنت هغه حوري په میزان تفریق دیو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې کم دینو شا طرف ته وکتل او وی خاندل دغه وخت کې سوکړل شا طرف ته وکتل او وی خاندل صحابه رستو تپوس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اے دا الله رسوله چې دا کله چې کم دی دا سعد ستا په جولۍ کې سر مبارک پروت دی تا شاته وکتل او هم د خاندل د دې سو جوا سعلت سبب ولید رستو قتل او د خاندل ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے زما ملګرو وی سعد ماته چې کم دی د زنکدن په حال کې شکایتونه کول ګلی کول جنت په میزان ته نزدیک یو کنه حوري په میزان ته نزدیک یو کنه آیا په دنیا کې رانه خلکو کرکه کوله د آخرت هغه خلک هغه خبره نکرکه نه کوي وې داخ ګلی معنی کولی الله د جنت حور لا او باور کړي چې لاړه شاه او سعد لږ کم نه نو سور کدا او باور کا سعد لا او باور کا
وای ما چې کم دینو شاته وکتل هغه خورا هغه زما د وجې نه مخکې نه راتلله د دې وجې نه مې شاته وکتل دا او مې خاندل ځکه چې سعد په دنیا کې ما ته ګیلې کوي شکایتونه کوي او الله د جنت نه د حوري په لاس د هغه دپاره اوبه رالیږي. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.